او زمونږ خلق نن چې کم نن هغه دنیا ګټي او آخرت بایلي. ډېر داسې دي چې د دنیا سوداګر ډېر دي او د آخرت سوداګر ګوره هېڅوک نشته ښه. لکه اکثر موږ ګورو که نه نو تقریبا تر اوسه پورې څوک داسې رانلل چې موږ نه یې تپوس کړی چې یاره جي داسې یو عمل راته وښوي چې زموږ په آخرت ښایسته شي ښه زموږ په آخرت ښایسته شي. او چې کوم یو راځي که نه چې پیسې راڅخه ډېرې راشي، ګاډی راته میلاو شي، رشته مې ښه کې وشي، دا چې کم دی نو اولاد مې وشي، ټول چې کم دی هغه د دنیا دپاره ټول. حالانکې دنیا ضرورت دی، آخرت مقصد دی. پکار ده چې مونږ تاسو ګوره د هغه ځای د ښایسته کولو دپاره غم وکړو ښه، دغه ځای د ښه والي دپاره مونږ محنت وکړو، تګودو وکړو، دغه زمونږ ستاسو کامیابي ده ښه. یاد ساتئ د یوې پای چې کوم دی هغه به در سره الله حساب کتاب کوي ښه. لغونته کې ژوند د دې دپاره خلک اکثر ګوره خپل آخرت تباه کړي ښه. لغونته کې ژوند. او بیا حضرت ابی ابن کعب رضی الله عنه چې کوم دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سره ناست دی. نو عمر فاروق ورته وایي یا ابی ابن کعب ما ته لغونته کې نصیحت وکړه، ما ته لږ نصیحت وکړه. ابی ابن کعب ورته وایي یا امیر المؤمنین وایي د هغه انسان نه احمق انسان بل نشته چې څه کوي چې د خپلې دنیا دپاره خپل آخرت خوار کړي ښه. د خپلې دنیا دپاره خپل آخرت خوار کړي. حضرت عمر ورته وایي دا خو چې کوم دی نو د ده نه هم درته زیات بېوقوف خولی شم، د ده نه زیات بېوقوف. حضرت ابی ابن کعب ورته وایي د ده نه به زیات څوک بېوقوف وي. حضرت عمر فاروق ورته وایي د ده نه زیات بېوقوف هغه دی چې د بل د دنیا دپاره خپل آخرت خوار کړي ښه. ټیک شوه. ځکه د بل دا چې ته نن څه روانې روکې وکړې که نه د هغې فایده چې کم نه هغه اولاد ته رارسي او آخرت پې ستا تباه کېږي ښه. آخرت پې ستا. نو لہذا د اولاد دپاره چې کم نه هغه انسان اکثر ګوره خپل قبر د اور نه ډک کړي، خپل آخرت خپل ځان چې کم نه هغه جهنم اور ته ور ورسوي. د څه دپاره؟ د دې دپاره چې زما اولاد ښه، زما اولاد په سکون باندې، زما اولاد سبا له چې کم نه ښه ژوند تېروي. ټیک شوه. ته د اولاد غم خو کې، خو ستا غم به څوک کوي؟ ستا غم به څوک کوي؟ ته چې کوم دی ځکه هر انسان د سره دا غم دی چې زما نه وروسته به زما د بچو څه کېږي. خو چا دا غم کړی دی چې زما د مرګ نه وروسته به زما څه کېږي؟ دا غم چا سره نشته چې زه کله مړ شم زما د مرګ نه پس په زما څه کېږي، زما به څه حالي ښه. زه خو به سیم بچو له خو به دنیا ډېره وګټم، که سود دی که پردی دی کار څه دي راجمع به یې کړم، بچي به مې پرې مزې کوي، خو زه بس زما به څه حالي هلته کې ښه. نو ګورې سوچ دقه ټایم کې لږ پکار دی چې دنیا دپاره ګورې خپل آخرت مه خواروي. او بیا د بل د دنیا دپاره خو بلکل نه. ځکه دا اوسني اولاد رس کې کم از کم چې کم نن هغه لس شل مسلې موږ څخه داسې راځي چې پلاران ګورې د اولاد نه سر ټکوي ښه. ټیک شوه. پلار تر هغې پورې اولاد قدر کوي تر کمې پورې چې د پلار په لاس کې اختیاري څه شی به څه ښیي. ټیک شوه. چې د پلار د لاس نه کله هغه اختیار ختم شو، د پلار د لاس نه کله چې کم نه هغه چې څه به څه ښیي هغه ترې ختم شي که نه، نو ګورې اولاد بیا اولاد اته بچي چې کم نه بیا یو مور او پلار نشي ساتلی ښه. اته بچي بیا یو مور او پلار نشي ساتلی ښه. لہذا رونو ګورې د دقې خلقو دپاره د دقې اولاد دپاره خپل آخرت مه تباه کوئ. ځان سره احساس پیدا کول پکار دي چې زه به سبا لازم حساب کتاب به زه ورکوم، مزې به پې بل کوي، ما سره به حساب کېږي، مزې به پې بل کوي، بل به ترې خوندونه اخلي. ٹھیک شو. سوچ دغه لږ سوچ پکار دی که نه. لہذا الله تعالی وایي چې ګورې قال ان لبستم الا قلیل، وخت لږ دی خو ګورې څه دی د هغه آخرت هغه ډېر ژوند پې ګټلی شي ښه. په لږ څیز باندې ډېر څه ګټلی شي او په لږ څیز باندې ډېر څه بایللی شي. ګورې ٹھیک شوه. خو زمونږ خلق نن چې کوم نن هغه دنیا ګټي او آخرت بایلي.
ډیر داسې دي چې د دنیا سوداګر ډیر دي او د آخرت سوداګر ګوره هېڅوک نشته ښه لکه اکثر موږ ګورو که نه نو تقریبا تر اوسه پورې څوک داسې رانلل چې موږ نه یې تپوس کړی چې یاره جي داسې یو عمل راته وښوي چې زموږ په آخرت ښایسته شي ښه زموږ په آخرت ښایسته شي او چې کوم یو راځي که نه چې پیسې راڅخه ډېرې راشي गाड़े राता मेला उची रिश्ता में खदाई की उची दा जे कमदन औलाद में उची टोल जे कमदन हक़ द दुनिया द पार टोल हालांकि दुनिया ज़रूरत दे आखिरत मकसद दे पकार द चिमंगा तासो ग्वर द अगदाई द खिस्ता कोलो द पार गमु कुखा दा गदाई द खवाली द पार मुंग मेहनत को तगुदू को दा गदा मुंगा सासो कामयाबी दखा